چې نن دنیا پاودس کې فرض او واجب نه پیژني. اور یو سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره واورې. مالوالي ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر اوبه راواړم دوه درې کوزې او جامې واغوندم. وی امبولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې. نو مولانا صاحب دا غړغړې پکې شته؟ مالا 13 کاله دې د واده وشو. وی چاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې او براخکل دا دې نه دي کړی ویل نه. مالا 13 کاله وشو چې کور دې وران یو منځ دې نه دی شوی او 13 کاله پلیت او مردار ګرځیدل. وای په ایمان په غسل کې تاسو فرض او واجب پیژنئ. واده کړی خزه زمونږ نه پیژني. خزه کني لار شي کورونو ته او ټرای وکړي. خزه چې لامبي کمسای ممسای پرانیستی نه په دې سرم داسې وبواړي. تو وایا چې د خزو څومره ګڼ ویختي چې داغه د ویختو بیخونه نه اعلان د شي داغه غسل نه وي. ټرایو بیا خزه توای چې ته په غسل کې داسې خلک چې وبوا چې داسې کې او دا چا کړی پوزه کې چې وبوا چې داسې چل کې دا چا کړی. وسوای چې خزه دې کور وران دي او ستام کور وران دي کړی دی ټول پلیت او مردار ګرځي. ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې. دا سور پالش دا پلستر دی د نوک د پاسا چې ترسو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی. د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه. اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. د دې وجنا عزیزانو ار وخت الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی. قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. د رحمت نه به نا امیدی نه کې. ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف. نو ارزاو چې د قهر نه به هر وخت یره ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي. خو د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیاي زلا وخت ډیر دی توبه به وباس. که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل. دغه وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چې دی دا د قهر نیول د پروردگار دی. فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي. اوږد مرګ اوږد مرض اوږده بیماری دا رحمت ته. په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی. زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي. د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سب کی. خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نیک کرامت. خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و.
ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسېدلی. خو تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دام اچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسمه ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسمه به ورکی بیا چاله دغه خاص اړې دي. تاسو خیال خزم چې چرګ لاندې اگې دی یو لسګای کی دي وای چې دا یو د یو لسمه د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درنه ایستی دي د خپل خېټو د پاره. مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. د ایمان تقاضې بګوره خلاصي کې بالا خالی امننا خو به منافقانو پیغمبر ته وي. منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر. یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مو ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین. اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي. دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علی یخادعون الله والذین آمنوا. دوی خدای لا او اهل ایمان والاو ته دوکا ور کوي په دې لفظ. تاسو نه ځان خلاصئ. نو خالی امننا خو منافقانم وي پامننا کار نه کی. عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کون کو تاسو سړی توپ پکار چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو د بګرزي سوالونه بکې نو دی ته هم سړی توپ پکار. لکه دې میاشتې کې تاسو ګورئ لوی لوی ډډې بګرزي سړی برای سار کی او ورته وایي مونږ طالبان نو پروسه کاله اسه مزید پارا یو نما تاسو کو مانه هم ګیره سپینا وا نو مال ته طالبي ولو طالبي مال څه کتابونه ویلې خلاصه وایم نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باسته نو مال دا دومره عمر چرته وي ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصین اوته نه الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو خدا وای چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ټیک ده او دا مو وای چې طالب ما نو یو خو دې سوال کوونکو تم سړی توپ پکار هانجی د خدای نوم یې واغسته او تا ورته چې ځکه تیرېګه مخکې تیر شه کله دغه خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه
چې جی غټ سړیو نو زکه ماته غټ او مانده خبره نه ده. زما نوم درته اغسته او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تش مست نوا که نور څه در کرنی د ګډوري چرته سوي نو کې در کر پرتیم ولای ورک. دومره قدر وش. نو سوال دلته دا غ سائل نه دی، سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغست. او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی، سکھ دی ولی نه، هندو دی ولی نه، ارڅوک چې خو چې درته ودرېده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده. هغه هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي، مالداری کی